حدیث راوړي. په دې کې یو روایت نقل کړی امام حاکم رحمت الله علیه چې کله آدم علیه السلام د هغه الله جل شانو په یو څو کلماتو باندې توبه قبول کړې وه، نو دا کم کلمات وی دا حضرت آدم علیه السلام فرمایلو چې یا الله زما توبه قبول کړي او د محمد رسول الله په واسطه باندې. د چا په واسطه باندې؟ د محمد رسول الله په واسطه باندې صلی الله علیه وسلم. الله جل شانو ته فرمایل چې ستا خو ما توبه قبول کړه، خدا راته ووایي ته محمد رسول الله څه پېژنې؟ هغه یا الله ما ستا د عرش په تختې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ولیدو، وایي ما وایي چې لا اله الا الله سره چې الله جل شانو د خپل نوم سره د یو کس نوم یو ځای کړی ما ته پته لګي دا چې معمولي ذات نه دی. وایي ما وایي چې راشه د په واسطې سره سوالو. دا صحیح روایت دی، د بخاري او د مسلم د شروط موافق صحیح روایت دی. صحیح دا هم پکې یو روایت دی. تاسو ته ما وایي چې مختلف اقوال دي پکې. بعض مفسرینو حضرات ذکر کړي چې آدم علیه السلام داسې ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا دعا دا آدم علیه السلام ذکر کړو. خو دغه هم پکې یو صحیح روایت موجود کوم چې د مستدرک د امام حاکم من ذکر چې نبی علیه السلام په واسطه سره دعا او بل الله جل شانو په مخکینی مذاهبو کې یو بل خبره ذکر کړي. په سورۃ بقره کې تیر شوی دي چې دا بنی اسرائیل دي چې بکله فتح غوښته وکانو من قبل یستفتحون، چې دی به فتح غوښته. نو الته من تفسیر کړو چې دا فتح به څنګه غوښته؟ د دې يهودو چې بکله د خپل ځان نه علاوه د نور خلکو سره چرته جګړه وا، وی دی یا الله وکم اخیری پیغمبر چې راځي دا غ په واسطه سره موږ له فتح راکړي. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا به کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. الله جل شانه فرمای بیا چې نبی علیہ السلام راغ دا دونه بدبخت خلک دي چې دا غ په واسطه به دعاګانې مغفته د الله جل شانه او بیا کفر هم الله فرمای په دې کافر او دلانت. دا د هغه مذهبونو خبره او یا زموږ مذهب خبره نه. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قحط راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سو فرمایل یواز د پیغمبر واسطه نه وخت کې دا حضرت عمر بخاری شریف کی روایت ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی یا الله مخکې بستان نبی صلی الله علیه وسلم موجودو مونږ به د هغه په واسطه سره ستانه دعاګانې وختي یا الله اوس ستانه نبی صلی الله علیه وسلم نشته دا غتر حضرت عباس موجود دی داغه په وسیله سره خدای په مونږ باندې بارانو کې الله بارانو. حضرت عمر شرک حضرت عمر نعوذ بالله کافر چې داسې خبرې کولې د عباس په واسطه باندې مونږ باندې سو کې بارانو. داسې تاسو ته یو بله قصه وکړم. داسې کار شی وکړه چې تاسو به وایئ چې لکه دا قبر پرست دی. که داسې یو آیت ته پیش کوم سنن دارمی کې یو روایت تاسو ته نبی علیه السلام دا ګمبد مو لیدلی په دې کې په منځ کې یو وړوکی سوری دی. چا کتلی یو داسې یو سوری شانتی دی پکې دا ګمبد چې دی ګمبد د دې په دې بره سر کې دا رسه نښه ده. تاسو ته پته شته سنن دارمی کې یو روایت دی د دې تاریخ واورئ. داسې کار شو چې باران نه کېدو نبی علیه السلام د وفات نه پس صحابه کرام راله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دروازه وټکوله مورجانې باران نه کېږي سو کو حالات ډېر خراب دي څاروي هم تباه کېږي او انسانان هم تباه کېږي سو کو سنن دارمی کې روایت. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغې ورته وفرمایل زه ته یو طریقه ښیم کوی به تاسو او طریقه راته زه ښیم. صحابه کرام یې بالکل ټیک ته د نبي علیه السلام چې کوم قبر مبارک دی د دې چې کوم چت دی د دې په منځ کې یو سوری وکړي چې د اسمان او د نبی علیه السلام د قبر مبارک په منځ کې څه حایل پاتې نشي چې دا تاسو کله وکړو الله جل شانو به وریځ را صحابه کرامو څنګه سوری وکړو پای کې څه واسطه پاتې نشوه. الله جل شانو داسې وریځې راوستې چې دغلته عام الفتق وي. دغلته څه مطلب دی چې دومره باران وشو څاروي او دونه ګیاګانې وخوړې چې هغه څاربه شو. صحابه کرام وایي مونږ ته یره شو چې دا څاروي زموږ چېرته اونچوي. فتق څه ته وایي؟ فتق وایي چودلو ته. دې ته عامل دا هغه کالو چې څاروي پکې ډېر زیات سورب شوي نه پوهېږې په دې باندې. صحابه کرامو د قبر وسیله کړې وه څه د نبي علیه السلام د قبر وسیله. خو د دې چرته دا مطلب نه چې ته بابا ته وایې چې بابا ما الله هغه شرکیات او بدعات او دا حرام کارونه نه. د دې زما مطلب چرته هم دا نه دی چرته به د قبر نه سوالونه کوې. پوهېږې په دې باندې تاسو ته ما وي چې مونږ به وسیله اختیارو خو صرف دومره به اختیارو څونه چې مونږ ته شریعت ښودلی بس سیوا نه
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر پورې وا تر نن ورځې پورې هغه سوریه په ګنبد کې بر موجود دی هغه نه صحابه کرام پرې خو دا هغه تاریخ تاسو پته نه مارته وي دا ولې داسې شو الله جل شانه فرمایي د کامیابی راز دار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تقوا اختیار کې وابتغوا الیه الوسیله الله ته رسیدو لپاره یو واسطه وسیله ځان له مقرر کې وجاهدوا د دې دا مطلب نه چې د پیرانو په خپو باندې پرې وځخه د پیرانو په قبرونو باندې پرې وځغه شرکیات دي تاسو تماوي وسیله مونږ منو صرف دومره منو چې شریعت په حدود کې دنه قران او حدیث څومره ویلي ټیک ته دا غینه اخوا بالکل ناروا او حرام دي نو وابتغوا الیه الوسیله الله جل شانه طرف ته وسیله ولټوي چې هغه د الله پیغمبر دی او قران مجید دی وجاهدوا فی سبیله دا تقوا ډیر ګران کار دی او په ایمان باندې سیدل ډیر ګران کار دی نه الله جل شانه ترغیب او فرمای وجاهدوا تاسو کوشش کوئ فی سبیله د الله د رضا لپاره د الله په لار کې لعلکم تفلحون دغه د کامیابی راز دی چې تاسو کامیاب شئ.